مولانا خانزیب صاحب دا ډیر یو بهادر انسان او الله رب العزت شهادت قبول کی او پته نه لګي تر څو پورې به دا علما او دا لوی لوی خلک مري. څو ورځې مخکې تحصیل ناوګۍ کمشنر صاحب او د هغه شپږ یا 15 کسان شهیدان کړه، 16 او 17 کسان دا زخمیانو. دغه رنګې 2 ورځې مخکې په شیرګل کې عبید الله چې د باجوړ ستارو سره هغه شهید کا، نن مولانا خانزیب صاحب او د سره د مرګرو شهید کا. دا زمون حالت پته نه لګي چې زمونږ مشران وددي غږ نشي کولی، یریږي. هر یو کس خپل نمبر ته په انتظار باندې دی چې دې پسې زما نمبر دی ما به وجني، خو د امن دپاره غږ نشته، راوتګ نشته چې راوځه تا څوک وجني، ولې دې وجني. وردۍ والا مري، دغه رنګې عام کسان مري، دا ولې وجني او ولې مري تپوس څوک نشته. دې وجې نه چې د امن دپاره غږ کې نو زما خو خپله خواست دی خپلو علماو ته، د خپلو عوامو ته یا کلک راوځئ او یا خپلې سینې مرګونو ته مخامخ کوي چې هر یو په نمبر باندې وجني چې ټول یې ختم شي. زمونږ په باجوړ پسې داسې راخستې ده، کله یو داسې لوی لوی خلک خصوصا علما داسې وجني، داسې چې په بار ځګونو کې کم عوام دي زمونږ په هغو باندې هم څوک خیال نه ساتي چې بار ځای لږه جګړه وکړه ودجني، په باجوړ کې لږ کار وکړه تا په دا خپل خلک دی وجني. نو نه بار کار کولی کېږي نه دننه څه کېږي، پته نه لګي چې څه به د دین آخر جوړېږي. بهرحال مولانا خانزیب صاحب او دغه رنګې ملګرو شهیدان شو، الله رب العزت دې شهادت قبول کړي. ډېر انتهایي نر عالم او یوازې د امن دپاره خبره نه ده کړې، د باجوړ په تاریخ باندې چې کوم کتاب لیکلی داسې کتاب یې لیکلی دی چې ډېر انتهایي قوي او مضبوط کتاب یې لیکلی دی. عالم قوي عالم، لیکن دنیا نه لاړ نو الله رب العزت شهادت قبول کړي.